السلام علیکم جی. السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک خیر خیریت سره به چې هر څه ته کې خوشاله او آباد به یقینا چې ژوند د وخت سات مخ روان وي او د ښه صحت او مالکان به ما ته ویل شي رابعه قیوم د پروګرام 96 رنگونو سره کوم کې چې هر یو رنگ صرف او صرف تاسو आवाज باندې تاسو مینه محبت باندې رنگ دی. بالکل جی ریډیو باندې زموږ خبرونه روانه و سن اف ام 89.4 96 فریکوئنسي باندې تاسو زموږ غږ زموږ आवाज چې کوم دی هغه پروګرام انجوای کولو. خدا وخت به تاسو اپډیټ کوو چې د خیره مونږ د فیسبوک د لارې هم لایو راغلی یعنی فیسبوک ته ولاړ شئ جی او فیسبوک کې به سر ځای کې ولیکئ سنو پښتونخوا نو زمونږ دغه خپرونه یا زمونږ دا پروګرام چې کوم دی دا به تاسو ته باقاعده لایو راشي نو تاسو بیا لایو اوریدو سره سره لایو کتلې هم شي جی او پروګرام انجوای کولی شي. بالکل تاسو کمنټس به هم شاملو چې څنګه تاسو موږ ته د ریډیو د لارې کال سکول 0915254 باندې نو دغه څه به تاسو موږ ته جی د فیسبوک د لارې هم کالز یا تاسو میسیجز چې کوم دی هغه راځي نو هغه به د پروګرام حصہ جوړو او پروګرام کې به تاسو سره لازما شاملو. بالکل تاسو کمنټس هم کولی شئ او موږ سره جوائننګ تاسو کولی شئ جی پروګرام کې ورسره غب شپ روانو چې څنګه ما تاسو ته د ریډیو د لارې هم وي چې نن سبا موسم تاسو ګورئ ډیر زیات ډرای دی ډراینس یعنی خشکی په موسم کې ډیره زیاته ده. تاسو له کور نه بهر وځئ نو یو خو ډسټ یعنی پولوشن الودګي چې کومه ده هغه ډیره زیاته سیوا ده بارانونه نه دي شوي نو هغې په وجه باندې حالات سچویشن ډیر زیات خراب دی. ورسره چې تاسو وګورئ چې د ونو بوټو د پاسه هم دوړې پرتې دي او دغه دوړې یا دغه هوا چې کومه ده تاسو ګورئ ډرای ده ستاسو د سکین دپاره د مخ لاسونو دپاره ډیره زیاته نقصان دیره. یو موئسچرایزر استعمال لازمن کوئ سکین تاسو خشکی ډیر زیات. بل خبره دا راځي چې تاسو د سا پرابلم یعنی سینه خرابېدل شو ټوخې یا دغه سره مرۍ خرابېدل شو زکام تبه ټمپریچر کړه دا سیزونه ډیر زیات کومن دي نن سبا هسپتالونه ډک دي. وجه دا ده چې باران نه دی شوی او دغه په وجه باندې موسم خشک دی ډراینس کافي زیات دی نو کوشش کوئ چې کله هم د کور نه بهر وځئ د دې اسانه طریقه دا چې تاسو د ماسک استعمال کوئ نو ماسک په وجه باندې به تاسو سیف یې محفوظه به او روغ صحت جنت نو د صحت بلک ډیر خیال تاسو ساتئ کاغه ورزش وي کاغه تاسو جی ډیلی رننګ وي کاغه تاسو ګورئ ورسره د تړمو بو استعمال وي. ما تاسو ته دغه په شروع کې هم خبرو که چې کله مرۍ خراب شي نو هغې دپاره چې کومه زه پرسنلی یو ریمیډي استعمالوم نو هغه تاسو ته هم زه ریکمنډ کوم چې هغه تاسو هم ټرای کړئ. هغه دا ده چې تاسو لږې شانتې تړمې اوبه تاسو واخلئ په هغې کې تاسو لږ غوندې مالګه واچوئ جي او هغې باندې تاسو جسے हम कहते غرارے یعنی په پښتو کې ودمږ وایي غړغړې تاسو کې کنه ګارګلینګ آپ لوگ کرے نو دې سره تاسو مرې فل صفا شي تاسو आवाज کلیر شي صفا شي دغه یو طریقه ده چې کوم بالکل کویکلی تاسو چې کوم دی علاج کولی شي. ورسره کوشش دا کوي چې د تړمو بو استعمال اسې د سکلو د پاره هم تاسو کوي ډیر ګرمي نه خو بس تړمې نارمل وبا نو دا ډیر زیات خري په یخنۍ کې او بیا جی په یخنۍ کې دا مسلې ډیر زیات شي. یو خو د هارت اٹیک د زړه مسلې الله دې هر یو انسان وساتي یو دې سره د پالج اٹیکس نو یو کوشش دا کوي چې دا نه چې هیټر ته مونږ ډیر ټایم د پاره کې نو بار داسې وزو یا دغه شانتي چې د بار نه ډایرکټ دنده کمرې ته شون د دې احتیاط لږ شانتي خیال پکار دی لږ سوچ پکار دی فکر پکار دی نو دا خبرې ځکه کوم چې اویرنس خور شي او بیا دغه سره جی د دې موسم لپاره لازمي دعا وکړئ چې الله دې بارانو کې د خیر او د رحمت غب شپ روان وي ښکلي سهار دی رنگین سهار دی ګلورین سهار دی او بیا جی د 96 رنگونو سره او د رابعه قیوم سره نو غب شپ روان وي جی چرته نه چرته تاسو پلانینګ یا هم را سره شاملوي ځکه چې اتوار ورځ ده او د اتوار پر ورځ باندې خواسي مونږ وایو کنه د اتوار پر ورځ د چوټي روز وي خو یقینو کې جی د عام روزونه د اتوار پر ورځ باندې زمونږ کارونه یو په ډبل باندې سیوای نو دغه سره که زمونږ روڼه وي که زمونږ خویندې وي که خویندې وي هغې کچن کې لګیا وي جي کارونه کوي که زمونږ روڼه وي هغه د کور مستري د کور جي انجینیر د کور میکانیک هر څه چې کوم دی هغه جوړ شوي وي او ټول کارونه چې کوم دی هغه د کور راغونډوي خو دغې غم ښادۍ د یو بل کره تګ راتګ د یو بل سره ناسته ملاقاتونه دغه ټول د اتوار وروسته چې کوم دی هغه پاتې وي اتوار وروسته منتظر وي او ټول ګوري چې سنډے ورځ یعنی اتوار ورځ به کله راځي او کله به جي دغه غب شپ یا د خپلو خپلوانو کره تګ یا تاسو کره څوک راتګ دا به کله کېږي نو دغه اتوار وروسته چې کوم دی نو دغه ټول څیزونه دغه وي پاتې وي خو بالکل جناب تاسو به هم ماته وایي چې د اتوار پر ورځ باندې ستاسو څه اکټیویټیز دي مونږ د فیسبوک د لارې لایو یو سنو پښتونخوا پیج نه
تاسو هم خپل آی ډیز نه مخکې فارورډ کړئ چې پته ولګي رابعه که یو هم د خیره لایف ده نو ټول به مونږ پروګرام کې جوین کړي او د دې پروګرام حصه به جوړ شي 09152 باندې به د خیره تاسو لایف کالز راځي دې نه علاوه تاسو مونږ د میسیجز هم کولی شئ کې پی کې لګون دما 8881 باندې به تاسو اس ام اس راځي یعنی کې پی کې لګون دما سپیس اته یو باندې خپل نو خپل علاقې نو خپل خپل غونډه پیغام چې کوم دی هغه تاسو مونږ د زر راولېږي ابا پروګرام کې لازما شامل وږي خو نن چې کومه دا پروګرام موضوع ده پروډوسر صاحب تاسو الریډي په سکرین باندې شو کړی هم وي او زه همیشه تاسو ته يم چې د موضوع سلیکشن مونږ په دغه بیس باندې کوو چې زمونږ ارد ګرد ماحول کې سره روان دي یا داسې سيزونه چې هغه باندې مونږ خبرې نه کوو یا مونږ هغه ډیر نه دي هایلایټ کړي تاسو ګورئ چې دا موضوعات به تاسو ستر ګوړاندې ډیر زیات راغلي خو دا موضوع نن ما ولې وروړو په دې وجه باندې ما وروړو چې یو خو پرون ریسنټلی جی مدرز ډے چې کومه دا تیره شوې ده اڅه خو د میندو ورځ هر ورځ د میندو ورځ ده هر ورځ سیسټرز ډے ده هر ورځ مدرز ډے ده هر ورځ فادرز ډے ده هر ورځ دا روزي خو مونږه کو وګورو خو یو سپیشل روزي جی هایلایټ کړي خو اني هاو جی که تاسو بیا وګورئ نو ریسنټلی داسې واقع شوي دي زمونږ په سرکل کې کاغه تاسو د چمکنې واقع وګورئ چمکنې کې چې کومه واقع شوې ده چې پلار زوی ته نصیحت کولو زوی روچت شو جی پلارې نشانه جوړ کو نو دغه شانتي ډېری واقعیات دا شوي دي چې مور او پلار بچو ته نصیحت کوي بچی د یو غلط کار نه منې کوي بچو ته وایي چې دا ستا لپاره بهتر دی دا ستا لپاره بهتر نه دی په دې باندې لور روچته شي چې پلار مور ته چې وایي ته څوک یې چې ماته دا وایې او زه په خپله پوهېږم او چې څه کوم او کومه او داسې زوی جي زوی روچت شي مور پلار ته وایي چې ته څوک یې او زه پوهېږم او ما تعلیم کړی دی زه خو ایجوکیټډ یم زه په خپل ژوند باندې پوهېږم او تاسو خو څه پوهېږئ نه تاسو خو بس عمر اوس تېر کو نو ډېر خلک داسې دي زمونږ په سرکل کې زمونږ ارد ګرد ماحول کې چې هغه دغه مور پلار چې کوم دي دي ته بدې ردې وایي څه خلک داسې دي چې هغه د معاشرې وړاندې یا د خلکو وړاندې هغوی د مور پلار ډېر قدر عزت کوي خو په کور کې د مور پلار هغه ریسپیکټ نه کوي نو صرف دنیا ته خولو دپاره صرف خلکو ته خولو دپاره چې زه خو یو ډېر ښه انسان یم خو بیا باقي هغه زړه ډېر بدي بدنیته او دغې سره زړه چې کوم دی هغه تور وي نو د مور پلار ډېر احترام ډېر قدر پکار دی ځکه چې دا داسې رشته ده زه بار بار تاسو ته وایم چې دنیا کې به تاسو ته هر یو رشته میلاو شي خو د مور او پلار په شانتې رشته تاسو ته دوباره نشي میلاوېدی په ژوند کې نو د والدین د مور او پلار چې څونه قدر عزت تاسو کولی شئ وکړئ جي او دغه یو ډېره زیاته ښکلې ویډیو وایرل شوې وه او هغه پکې دغه و چې یاره هغه ماشوم پلار ته وایي چې زه به کله لویېږم زه به کله غټېږم نو هغه پلار ورته وایي چې اوس زه ته د روډ نه چې کله اړوم نو زه ستا نه لاس نه نیسم او زه تا د روډ نه اړوم چې ته را لوی شي نو بیا به زه وړوکې شم او ته به لوی شي نو هغه به بیا ته ما د لاس نه نیسې او د روډ نه به مې کراس کړې او وایي دغې سره وایي چې ته بیا را لوی شي او زه وړوکې شم نو وایي بیا به ته چې اوس څنګه په وړو وړو خبرو باندې خفه کېږي او تا له ژړا درځي نو وایي داسې به بیا جي زه وړوکې شم او ته به را لوی شي زه به په وړو وړو خبرو باندې خفه کېږم او ژړا به راله راځي نو دغې سره دا یو ډېر ډیپ لاین دی که انسان ورته سوچ او فکر ولري نو دا عمر دی جی عمر روان دی او دا سرکل دی اوس ماشومان دي سبا دی رالوي شي جی دغه مور پلار ډېر اولډ ایج ته لاړ شي جی ډېر لوی عمر ته لاړ شي خو همیشه دا پکار دی چې د مور پلار ریسپیکټ مونږ لازم وکړو عزت وکړو قدر وکړو او د زړه نه وکړو نو دا ډېر زیات ښه پوینټ دی چې ګپ شپ روان وي ستاسو کمنټس ستاسو میسیج به شاملوم د پروګرام حصه به جوړو ګورو به چې فیسبوک سیشن کې موږ سره څوک دی په لاین پروګرام کې به څه ویل غواړي 09152541431 به د خیر ستاسو لایف کال راځي نو لیټس سی السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته زما قابل خستلوري ډېره زیاته مننه نثار کاکا څنګه یې ښې طبیعتونه برابر دي والله بس خیمه وختي داسې ځوانه رنګونه کوو بس خدای دې خیر وکړي په بل هفته خو چې زه د چا نه هېرېږم زما خو لري ما نه خو یو ټایم هم نه هېرېږي یا الله خیر وکړي یا الله خیر وکړي داسې راته سم یادېږي ډېره مننه جي نثار کاکا دا خو ستاسو ګورئ زه همیشه دا وایم چې ما ته تاسو څنګه یادېږي که نه زه تاسو ته یادېږم خو د هغې په ډبل ټریپل ګورئ ما ته تاسو یادېږي ښه زنده آباد زنده آباد نور څنګه طبیعت کې ښه دی خیرونه دي جي بالکل ټیک ټاک الحمدلله ما خو ویل زما لور به چېرته ټور لتلي چېرته واده بس داسې کار دی چې کله کله پکې ما خو تاسو وي هوا ډېره زیاته خرابه ده ډرای ده
خشکي ده پکې مری خرابېدل دا ډېر او زموږ خو چې مری خرابه شي نو بس بیا کار بالکل پکې بیا بریک ولګي که نه نو تاسو مری خو بس کار هم ستاسو مری سره دی نو بس زموږ کوشش دا وي چې دغه احتیاط خیال ډېر زیات ساتو خو بیا هم پکې ژوند دی دا څیزونه پکې راځي ژوند سره تړلې خبرې څه به ویل غواړې نثار کاکا نن چې کومه زموږ دا پروګرام موضوع ده چېرې د والدینو احترام او قدر یاره دا خو لورې دونه ښه موضوع ده که نه زه ته نشم ویلی الله دې ټول د رسول الله سلام امت دې ټوله مسلمانان دې ټول دې خدای وبخي ما د خپل پلار 4 کاله خدمت کړی دی جی د سربن والا ته پته وي چې دا نثار د شمودو د کندي دی د والله واقع دی چې د مور او پلار خدمت ډېر کړی دی او انشاءالله زما 4 ورونه دي او 4 واړه نه ما نه کشران دي زه مشر وم ښه جي ما ماشاءالله به د مور او پلار ډېر زیات خدمت کړی دی که انور خان چاته ټلیفون کړی که نه یې کړی انور کاکا خو لارنګ نه دی کړی خو انشاءالله وبکي غریب هم بس مصروف وي بس هغه ته پته ده یاره د مور او پلار خدمت څنګه چلی او هغه هم ډېر کړی دی یاره د مور او پلار څه کوي چې د ماما هم کړی دی بړه پدار یا خپل یار دوست انور خان د خپل خپلوان او ټول خدمت اوس هم کوي خو زه درته دا یم که نه چې مور او پلار داسې خلک شته که نه چې دا اوس دا غټ خلک چې کوم دي که نه داسې لږ لږ خبرې کوم چې دې مور او پلار د دوانه ډاکټران شي او دا شي او هغه شي هسې شي او بیا ځوانه بوډا شي او خدمت یې څوک نه وي نو بیا زمانه چاته لړه کي او به د میاشتې پیسې ورکوي او هغه اولډ ایج هاوس ورته وایي که نه هغه کور یې د دې دپاره بس هغې ته یې ورولېږي یاره ما به انشاءالله د پلار 4 ځل پالج والی دی او هغه به ما د چرګو د نرۍ غوښې نه او د ښه خوراک نه ما سیوا بل څه هغه له نه دي هغه کړي خو بس یو شي کې به مالګه وه او یو کې به نه وه چې زه به لږ چاته دغه شم یا به مې دې خوا بلې ته راشف شو یاره که دې خوا ځم هخوا ځم نو هغوی به چاته وله روپۍ به یا 15 روپۍ وله ورکړو او هغوی به ونه دغه کوله چې یاره د مالګه لاړه وروړه هغوی به مالګه ورکړه هغه به بیا پالج وواله جی دا ده چې مور او پلار خدمت کوي بچیا چې د مور او پلار د قدمونو لاندې جنت دی جنت ګټوي خو د هغې خدمت کوي چې مور او پلار د چانې لوري که نه د خپلو کې وګوره چې خپلو کې مشر سړی وي یا زنانه وي یا هر څوک وي د هغه خدمت کوئ چې د هغه هم نه د پردو خلکو خدمت کوئ بالکل جی چې یو خو ماله لوري ماله کرکه نه راځي چې هر څومره انسان ګنده وي که نه او دی ډېر دغې که نه نو زه هغه صفا کولی هم شم هغه لکه چې مړ هم شي وفات هم شي ګور کفن غسل هر څه زه کوم خو ماله کرکه نه راځي بالکل نه راځي بس ښه خبره ده نثار کاکا دا خو ګورې جي هر یو کار چې انسان کوي د ثواب کار دی او په دې کې شاته کېدل نه دي پکار چې موږ ووایو چې یو انسان نه کرکه وکړو اوس مخکې به زموږ پلار دی خدای وبخښي مخکې مې ما ته ویلي چې هغه به د باړې بس کې تلو دغه چا 4 نکري به وه یا 2 هغه ته به خلک دی به خلکو ته پاڅېدو سیټ به ورته پرېښودو بیا ما هغه عادت یې زده کړو ما به ځم چې اوس مشر به زه به ورته پاڅېدم اوس زه بوډا شوی یم که نه یقیني ته یم چې زه چېرته هم ځم او یا ودرېږم بس ما ته خلک سیټ پرېږدي بالکل بالکل داسې دا هغه اکشن ریاکشن چې کوم دی هغه کېږي دوا کوو خو بس یو درخواست مې دا دی چې د خلکو ته لږ دا ووایه چې یاره بس دی دا زاړه چې کوم دي که نه تاسو 2 موبایل لاس کې نیولي یو کې هم لاس کې نیولي بل کې هم لاس کې نیولي جی جی او بس چې په یو نه کټ شي په بل شروع وي بس صحیح ده نه ورکوي او د نوي خلکو له بیا زموږ دا بچی چې کومې دي تورسه دي د خویندې میندې دي دې له لږ چانس خو ورکړي که نه انشاءالله بس پوره بریک پکې اخلو ټول چانس به د دې د دې ډېره مننه نثار کاکا خوشحاله اوسئ جي زنده باد خان ته سپیشل دوا سلام وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه نثار کاکا را سره په لاین و سربند نه ډېرې ښکلې خبرې وکړې بالکل چې څومره زمونږ اولډ کالرز دي او پروګرام کې ریګولر کالز کوي نو هغې ته به زه دا وایم چې نیو کالرز ته لږه موقع ورکړې چې د نیو کالرز هم اواز غږ چې کوم دی هغه موږ سره شامل شي ځکه چې هغې هم د ډېر ټایم نه ټرای کوي هغې هم کوشش کوي چې د هغې اواز موږ سره شامل شي خو انفارچونیټلی د هغې اواز موږ سره په دغه وجه شامل نه شي چې تاسو چې کوم ریګولر کالرز دي هغه بار بار کالز کوي نو هغې په وجه باندې هغې کالز ډراپ شي مانه نو کوشش کوي چې هغې ته موقع میلاو شي چې د هغې اواز د هغې غږ موږ سره شامل شي ګپ شپ روان وي نثار کاکا ډېره ښکلې خبرې وکړي چې یاره زما پلار به خلکو ته سیټ پرېښودو بیا اوس ما ته خلک سیټ پرېږدي لګیا دي نو ایکشن هر یو د ایکشن ریاکشن خامخا وي چې څومره ایکشن کېږي چې د هغې ریاکشن هم وي تاسو ګورئ جي تاسو ډېر خلک به تاسو کتلی وي اوس خو چونکې هغه بسونه څوک ډېر استعمال نه کوي هغه بسونه زما د سترګو وړاندې هم ډېر کم تېرېږي یم نه ډېر خاص داسې خو
ما چېرته کتلی هم نه اوس خو BRT ده دلته که تاسو وګورئ نو په هغې کې چونکې چې کوم خلک ځي کوشش دا کوئ که ینګز وي نوجوانان دي ځوانان دي نو که مشر کس راوخیږي که مشره ښځه وي که فیمیل ځي نو هغې ته دې سیټ پرېږدي هغه دې په سیټ باندې کښېني او که دغه شانتې د سړو سایډ ته وي نو الکان وي چې هغې له پکار دی چې پاس یو مشر کس ته دې هغه سیټ پرېږدي نو دا د ثواب خبره ده د هغې د زړه نه دعا وځي تاسو ته نو په دې باندې انسان کمیږي نه په دې باندې انسان ډسریسپیکټ کیږي یا د هغه چې کوم د عزت کې کمی راځي بلکې عزت یې نور هم زیات شي او ټول خلک تاسو ته ګوري چې دا وګوره څونه ښه اخلاقو والا کس دی یا ښه دغه دی که نه نو کوشش دا کوئ چې تاسو او د هر یو ایکشن چې کوم دی نو د هغې دغه چې کوم دی معلومات یا د هر یو ایکشن چې کوم دی د هغې ریاکشن خامخا وي تاسو ګورئ چې بال څونه ترو سر ولې د هغې ریاکشن هم تاسو ته کېږي ګپ شپ به روان وي تاسو له جي دغه کمنټس چې کوم تاسو راغلي دا به هم تاسو سره شاملوم انس فاروقي موږ ته میسج کړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله آباد اوسئ جی تھینک یو سو مچ او نذیر ګل مسرور موږ ته میسج کړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نن پروګرام ګورم د مردان نه ماشاءالله ډیر زبردست دی بالکل ډیره زیاته مننه دین باندې پوهې هر څه ټیک ټاک شي ډیره زیاته مننه تھینک یو چې خوشاله اوسئ فضل حیان وایي چې زه ستاسو پروګرام ډیر په شوق سره ګورم ډیوټي هوم ده سپیشل تاسو ته سلامونه جی وعلیکم السلام مننه خوشاله اوسئ ریاض افریدی موږ ته میسج کړی دی السلام علیکم رابعہ قیوم کیسی ہے آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہے پروگرام دیکھ رہا ہوں اور ہم دونوں میاں بیوی آپ کو دیکھ رہے ہیں تھینک یو سو مچ ریاض بھائی زندہ باد اسپیشل سلوٹ تھینک یو بابی تم زموږ له طرف ته سپیشل سلامونه او تاسو ته سپیشل سلوټ ښه زنده باد مننه انجینیر شاه خالد وایي چې د پروګرام څه متعلق دی لږ انفارمیشن راکولی شي بالکل زموږ پروګرام چې کوم دی نو هغه 96 رنګونه په دې کې هر یو رنګ چې کوم دی هغه شامل دی او دې کې زموږ کوشش دا وي چې تاسو سره ستاسو ارد ګرد ماحول کې چې کوم څیزونه روان وي په هغه موضوعاتو باندې په هغه ټاپکس باندې خبرې لازمي وشي لکه چې څنګه نن موږ موضوع راوړې د والدینو احترام او ریسپیکټ کنه نن سبا نوي کول ځوانان تاسو ګورئ جی هغې هیڅ ریسپیکټ د مور پلار نه کوي د لاس پنځه ګوتې یو شان نه دي سبا داسې وي چې هغه ډېر ریسپیکټ قدردان وي د مور پلار خو ځینې پکې داسې وي چې بدعمله وي او د مور پلار خیال نه ساتي نو دا پروګرام خاص دا څو واقعیات شوي دي جی چمکنۍ کې ریسنټلی واقع شوې ده چې پلار زوی ته نصیحت کولو زوی روچت شو جی پلار چې کوم دی هغه نشانه جوړ کړو داسې نور بلا ډېر واقعیات کېږي روز تر ورځه او په دغه باندې هایلایټ کولو دپاره موږ لکه دا موضوع نن راوړی دی جی دې نه علاوه زموږ خالی طور پر اوس باندې مورننګ شو وي سهار 8:09 بجو پورې جی عذرا یوسفزی وایي چې هاي ښایسته جینې څنګه یې بالکل ټیک ټاک ښایسته جینې سانگز یې داسې راته لیکلي عذرا میڈم ذرا دیکھیں آپ نے سانگز لکھا ہے ٹھیک ہے هاي بالکل ټیک ټاک الحمدلله تاسو ښه طبیعتونه برابر دي تھینک یو سو مچ جی جن وخت سات خراب باندې موسم څه صورت حال دي او دغه د دې مینه جی خوشاله آباد اوسئ عذرا یو پویټري راته رالیږلې ده خو داسې داسې ټکي دي پکې څه ډېر اوږده اوږده لیکلي دي نو پوهه پرې نه شو جي بل ټایپینګ راته راولېږي انشاءالله پوهېږو به ډېره مننه خوشاله آباد اوسئ جي تھینک یو نیکسټ کال اف د شو ګورو چې څوک دي په لاین د کوم ځای جي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نورګل صاحب څنګه یې څنګه یم تاسو ته پروګرام کې هرکلی ستړي مه شوئ ډېر وخت بعد راغلم تاسې پروګرام کې باجي نورګل صاحب ډېره زیاته موده بعد دا خو ما تاسو نه پوښتنه کوله چې دا چېرته کې وایي تاسو که په رښتیا مې ګڼاوې لږ مصروفیاتو کې هم لږ بیزي و مصروفیات هم والا چې ډېر زیات شوي الله رحم وکړي او زه تاسې پروګرام اورم یو مې چې تا نه کوزو کړی هر څومره مصروفیات وي که نه تاسې پروګرامونه پکې واورم او تاسې پروګرامونه نه مې والا چې ډېر څه زده کړ او بیا هم بخښنه غواړم ډېر څه خبره نشته که نه باجي بیا هم روغلو که نه تاسې پروګرام کې ډېره مننه نورګل صاحب خوشحاله اوسئ جي زنده باد به دا ستاسو مینه ده او لږ کې همیشه کوشش دا کوئ چې موږ سره شرکت کوئ سیدو او کنه انشاءالله موږ سره ویلوړو مو دا خبره بار بار باجي کوم انشاءالله موږ سره لوس په لوس او انشاءالله ودرېږو لوس په لوس سره موږ ټول سره وو انشاءالله باجي نور ته په خپله څنګه باجي دا کوم علیشان کاکا خیر نه یې که نه څنګه تو په خپله څنګه یې باجي علیشان کاکا خیل هم بالکل شاد برابر دی تو دعاګانې دي موږ هم ټیک ټاک یو تو دعاګانې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ښه او ټولو پیله کم د سونې پی 99.4 څومره شټاف ته هغو نه
ډیره زیاته مننه کوم والا چې کم سونه 29.4 کم ټیسن نه کنا په جامرود کې بیخي او سو په اوریدل شي زویم په هر ګوټ کې ډیر خپلای سو پارو ټولو پیلا مشرونو نه ډیره زیاته مننه ادا کوم دومره خپلای ټیسن مونږ کور کړای دی او دومره خپلای ټیسن یې جوړ کړای دی او ډیر خپلای سو پارو ډیلای دا ټیم کامیو کو سومره سټاپ ته تو سی ولای تلی کامیو کو ټاپک ته ډیر زبردست ټاپک ته باجی وړای کنه دا وین کا پرخته به کړای مونږ هر چا کا درو کو کا مشرون دي کا کشرون دي کا بوډاګون دي کا خوای دي کا مای دي هر چا کا درو کو باجی دا نکاو تیرا نیمو خلکو کا درو کو مور پلور کا درو ونو کو زباجی زار ټیم دا خبره کوم باجی مور او پلور لوندې جناتی باجی او بچه ته خپانو کو قادری بیخو کو اسیم پوتې زندگی مور او پلور نه مړ چی کانا کوله والا چې ډیر تش دلای شي باجی دا خبره مو ورا باجی او کولم نه باجی بیا په کولم دې سم مشرو مطلب مطلب مشر کاس نوی مشر خزانه وی کولا چې تش دلای شي باجی په کوله بیا سم نه باجی او بس دا وین کانا کا مشرون دي کا مشر خزو یو ډیر زیات خیال وسوتو او اسه خبره وته ما کو دو په خپا کې یو بس ډیر زیات درانه مینا ورکو او خي وسوتو باجی او چې تا نه خپا نشي باجی خي وسوتو یو اسه پانی دنیو مور مطلب مور نه خاشولوي بیا په فلور نه خاشولي بیا بس غمونه کوا باجی بس خي سوتو بس اسه غلطه خبره ما وته کو خاطر نه مینا ورکو باجی ډیره مننه جی ډیره خپل خبره تاسو کوم پوینټ موږ سره شامل کړل یقینا چې ګټور پوینټس دي ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ نورګل بھائی ثانک یو جی دا په غونډه کې مو یو مارګرای د زیپون او فریدي نو ما یو کنه هغه هم پروګرام اوري او بس پروګرام ته یو یخه باجی او باجی کاته اجازه خپکه ګونه باجی په خپل معمولی ته دوپړو باجی کاته اجازه بس نیکسٹ ټایم مرته پروګرام کې لشي وای سیدو نا یو ملت تای باجی په خپل مده جی جی ډیره زیاته مننه نورګل صاحب خوشاله اوسئ چې ځکه چې نور کالز هم را روان دي زموږ کوشش دا وي چې ټولو ته موقع میلاو شي او د ټولو غږ د ټولو आवाज موږ سره شامل شي ثانک یو سو مچ ډیره مننه او دا ری ټیلنٹ دی نو پروډوسر صاحب دا ری ټیلنٹ منه ځای کو صحیح دا دې به یو ورځ موقع ورکو कभी कभी हो जाता है ठीक है कोई मसला नहीं कोई गल ही नहीं है एक गल कोई मसला ही नहीं है मैंने शायद परेशान खान दी बैठ जान दी ना मैं कुछ भी कह दिया ठीक है तो बस चंगी लग दी ना थैंक यू सो मच जी दगा नूरगुल साहब जी कम मुंह सर पलायन उस्ताद सु कमेंट्स روان دي جو سو کمنټس بنور شاملو ما د پروګرام ټایم هم په ختمې دوری زموږ د فیسبوک سیشن باقی زموږ ریډیو باندې روان وی جی بالکل انجینئر شاه خالد وی چې یو جهان مننه شکریہ آباد اوسه کی پیټ اپ ګډ ورک ثانک یو انجینئر صاحب خوشاله اوسه جی اسوي سبزی وی چې جانان خولي ګرځا دلته یو سو کسان پتا باندې سي زما واہ 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے زبردست اور थैंक यू जी زیدی پٹھان وی چې نایس پروګرام خوشاله اوسه جی مننه شاه زمان موږ مسج کړ السلام علیکم څنګه یې خې داسې مصروفیات په وجه مې ستا आवाज ډیر وخت پس اوریدو ډیر ښه ولګېدو الله دې تل خوشاله لرا زه سید اعظم د باړې نه ډیر مننه جی خوشاله اوسه سید اعظم بھائی خوشاله همدرد وزیر وی چې السلام علیکم آئی ایم فرام ابو ظبی ثانک یو جی خوشاله اوسه ادري سبزی اوس د خوب نه پاسېدم ځکه خجی خا بس دا تاسو ګورئ چې کنه نا وخت پاسې کنه لکه په کار دي چې وختي پاسېدلې وي لکه زموږ پروګرام 8 بجې شروع شوی دی صحیح ده غفور رحمان وی چې ډېر ګډي را لګلې ثانک یو جی ګډي ثانک یو سو مچ خوش رہے آباد رہے چې هر چرته کې جی او زموږ پروګرام وره ډېر مننه ثانک یو نیکسٹ کال به ګورو چې نیکسٹ کال اف د شو سوق دی بلاین د کوم دی پروګرام کې سوال السلام علیکم وعلیکم السلام جی پروګرام کې هر کلی وای سو کو د کوم ځای نه زه جی شاکر الله خبرې کوم د کاکشل په خبر نه دا پنځم ځل چې زه کال کوم او ډراپ شي بس مینس کې پکې سنور کالونه اوس موږ د فیسبوک د لارې هم لایو یو سبا کې کمنټس هم شنو هغه په وجه باندې شاکر صاحب څنګه جو نقصات روان دي با شکر دې ښه خاصات روان دي زبردست دغه نن ډېر خلک دغه دي د والدین د خدمت باره کې جی او ما خپل ځاني د والدین ډېر خدمت کړی دی
او شکر دی دا ارمان مې نشته دی چې ګینې ما خدمت نه دی کړی. مور پلار مې دواړه وفات دي جی او ما خپل ځان ښه خدمت کړی د مور پلار. زه خو خوشحاله یم. زبردست زبردست دا ښه خبره ده چې انسان ریسپیکټ کوي په تاسو ته د هغې هغه صله چې کومه ده هغه میلاویږي. بالکل جی. او اوس د اوسني اولاد له اوس پکار دی چې د چا مور پلار ژوندي وي چې ښه خدمت یې وکړي، چې بیا زاړه شي او وفات شي بیا ول افسوس ارمان ورځي چې ما د دې خدمت کړی دی نو بیا وخت تېري بیا هېڅ هم نه راځي پله. هیڅ نشي کېدی. او شاکر بھائی تاسو وګورئ نو موږ هسې هغه وایي که نه وي خپل درنه خفه دي ټول او هسې په پردو ګرځي نو موږ سره په ژوند د چا عزت نه وي. دا خبره ده. مونږ د پردو مشرانو عزت کوو، تر ننه پورې کوو او نو مور پلار خو لا ډېر نږدې رشته. بالکل پکار ده چې لازمن او دا خو بالکل داسې ده چې په موږ باندې ده نو پکار ده چې موږ یې وکړو. نور شاکر بھائی د اتوار پر څه مصروفیات دي د خیره؟ بس زه چې د اتوار پر ورځ پرون هم ستاسو انتظار و خو تاسو چې نه وئ پرون مس. بالکل جی پرون مونږ نه وه خو نن د اتوار پر ورځ څه مصروفیات دي چې د اتوار پر ورځ مو څه کارونه وي هغې باره کې راته ووایه. زه خو راغلی یم ډیوټي کوم او ستاسو پروګرام هم اورو. ښه جي ډېره مننه خوشحاله اوسئ جي. او بس دغه اتوار پر ورځ دا مصروفیات دي چې څوک ډیوټۍ باندې وي او څوک چې کوم دي نو په کور کې وي. اتوار پر ورځ ډېر خو دا وي چې په کور کې وي. بس زمونږ د اتوار په ورځ ډیوټي وي او د هفتې بس ستاسو پروګرام ته انتظار وي. ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ انشاءالله. زموږ کوشش دا دی چې هر خالي اتوار پر ورځ موږ پروګرام وړاندې کوو. صحیح ده؟ بالکل جی. زما ټول ټیم باندې او تاسو باندې سپیشل سلام دی. وعلیکم السلام. زنده باد شاکر بھائی. مننه جی. تھینک یو سو مچ. ډېره زیاته مننه شاکر صاحب را سره په لاین ووي چې ستا پروګرام ته هم ډېر انتظار وي. نو دا ګورئ جي لکه ګورئ دا د دې مینه ده موږ سره او زه ډېره زیاته خوشحالي کوم چې لکه همیشه دی زمونږ پروګرام ته ناست وي که هغه خالی ورځ وي که هغه د اتوار ورځ وي خو دی ویٹ کوي دی انتظار کوي چې رابعه قیوم نے آنا ہے پروګرام کرنا ہے اور پھر جانا ہے. نو بس دغه د دې مینه ده جي او زمونږ هم کوشش دا وي زما همیشه کوشش دا وي چې ګورې مونږ پکې چټي ونه کړو مونږ همیشه راشو خو ژوند دی مصروفیات پکې راشي جي داسې څه اکټیویټیز پکې راشي د هغې په وجه باندې انسان بیزي شي لږ خو زما بیا هم کوشش دا وي چې هر هفتې په اتوار باندې مونږ پروګرام کوو او خالي اتوار پر ورځ باندې زمونږ پروګرام سهار 8 نه 10 بجو پورې روان وي چې چا چاته پته راغی ته خو پته را خو چې چاته نشته پته نه هغوی ته مونږ دغه وایو چې سهار 8 نه تر 10 بجو پورې زمونږ پروګرام روان وي سن اف ام 89.496 فریکوینسي باندې تاسو زما غږ زما आवाज چې کوم دی هغه تاسو اوریدلی شئ پروګرام انجوای کولی شئ جي بالکل زموږ د فیسبوک سیشن هم په ختمېدو دی ریډیو باندې به زموږ خپرونه روانه وي سن اف ام 89.496 فریکوینسي باندې تر 10 بجو پورې خو دغه تاسو ته وایم چې څنګه ما خبرې وکړې چې د مور پلار ریسپیکټ قدر عزت احترام تاسو ګورئ جي یو پلار لس بچي ساتلی شي خو دغه لس بچي چې سبا رالوي شي نو دی د یو پلار چې کوم دی نشي ساتلی په ماشومتوب مونږ وایو پلار زما دی یو وایي پلار زما دی بل پې خفه شي وي نه پلار زما دی خو چې سبا دی رالوي شي نو بیا وایي پلار ستا دی او بل ورته وایي چې ستا دی او ستا سره به اوسېږي او یو ورته وایي تا سره د لاس پنځه ګوتې یو شان نه دي څه خلک داسې دي چې هغه ډېر د مور پلار قدر عزت کوي پیژني پته ده ورته خو څه داسې بدعملې دي که نه چې د هغې د مور پلار هېڅ قدر نه کوي هېڅ ریسپیکټ نه کوي او هغې صرف او صرف دقه کې اوسې چې بس میں ہوں اور میں ہوں نو افسوس ما ته دې ټایم کې وشي چې لکه دا پلار تاسو ټول لس بچي به ساتلی خو چې تاسو لس بچي را یوځای شوی نو دغه یو پلار تاسو نشئ ساتلی ډېر د افسوس خبرې خو بیا جي دنیا کې تاسو ګورئ نو هر یو رشته تاسو ته میلاویږي موږ د دنیا نور رشتو پسې ډېرې منډې وخو خو خپل مور پلار مو پرېښي خپل خپلوان مو پرېښي خپل مور پلار مو پرېښي خپلې رشتې مونږ پرېښي کوشش کوئ چې د رشتو قدر وکړئ اوس هغه رواج ختم شوی دی چې یو بل ممناولو یو بل کره تګ راتګ زه تاسو ته همیشه وایم چې کوشش کوي چې څوک دنه خفه دي هغه معنا وکړي هغې له ورشئ تاسو پکې پهل وکړئ خو اوس هغه رواج هم ختم دی څوک ځي نه څوک بناوي هم نه چې څوک خفه دي وي بس وي دي ځان له خپل کار دی کوي چې څوک راځي راځي دی او چې څوک نه راځي نو خپل کار دی کوي مونږ دا وایو خوږې خوږې رشتې مونږ په دغه ایګو په انا کې مونږ خوږې خوږې رشتې وخوړې نو دې سره د مور پلار قدر د خپلو خپلوانو قدر او د هر مشر عزت چې کوم دی هغه پکار دی ګورې چې دا ثواب مونږ ډېر په اسانه طریقه ګټلی شو او هغې ډېر اسانه لار ده که یو ایجډ کس یو مشر کس روډ نه اوړي
سړک کراس کوي او هغه سړک نشي کراس کولی، ایجډ وي، بورې وي ورسره، بوجې وي ورسره، هغه نشي اوچتولی، تاسو لږ سپورټ هغه له ورکړئ که نه. دومره دعا د زړه نه وځي، یقین وکړئ چې هغه دعا انسان سوچ هم نشي کولی. بلا ډېره دعا او انسان دې سره کامیاب وي چې دغه دعاګانو سره، دغه مینې سره، دغه محبت سره. نو کوشش وکړئ جي چې رشتې راغونډې کې، نفرتونو دیوالونه ختمې کې او د خپل مور پلار ډیر قدر احترام ریسپیکټ وکړي، چې بیا سبا افسوس او سبا دا نه وایي چې کاش زما پلار وي نو ما به دا کړی وي، کاش زما مور وي نو ما به دا کړی وي. نو دغه نوی کول ته زما دغه یو پیغام دی چې کوشش کوئ چې د خپل مور پلار خیال وساتئ، ریسپیکټ ورکړئ، مینه ورکړئ. او دا داسې رشته ده چې د دې په شانتې رشته بالکل تاسو ته نشي میلاوی دی. هر څوک به تاسو ته وایي چې زه ستا پلار په شانتې یم، زه ستا مور په شانتې یم، خو یو قسم تعالی د هغې په شانتې مینه او د هغې په شانتې اعتبار تاسو ته نشي ساتلی چې څنګه ستاسو مور پلار دی. نو همیشه دغه یاد ساتئ جي. بالکل ګپ شپ ډېره زیاته مزه وکړه، څه خلک پکې ایموشنل هم شي جي. دغې سره زمونږ د فیسبوک سیشن ختم شو، ریډیو باندې به زمونږ خپرونه روانه وي تر 10 بجو پورې. سونه اف ام 89.4 96 فریکوینسي باندې به زمونږ غږ زمونږ आवाज اوري. د ټیکنالوژي په اړه باندې ویدر اپډیټس او د کرنسی ریټس یا فرش انفارمیشن، فرش نیوز به تاسو سره شاملو د ریډیو سیشن کې. نو بالکل تاسو ریډیو باندې مونږ جوین کولی شي. د فیسبوک سیشن مونږ اجازه تخلو. د لوی الله پامان.